الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم فهم بذكر الرحمن هم كافرون. سورة الأنبياء 34 نمبر آیات ہے. اللہ جل شانہ فرمائے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او منگا ندی گرزولی پیغمبرا د هیڅ یو سړي لپاره همیشه زندگی دایمي زندگی. اصل کې کافرانو ودا خبره کوله بد د دې پیغمبر خو به یو څو ورځې وي نو څو کاله زندگی به وي دی به مړ شي بیا به ورنګې موږ زندگی تېرو خوشحاله زندگی به تېرو چې څه مړه غواړي هغه کوو. الله فرمایل چې پیغمبره موږ هیڅ یو انسان چې دی نو دا د همیشه ژوند دپاره نه دی پیدا کړی. چېره ته به مړ شي او دا نور انسانان چې دي نو دا به ژوندي وي. نو څنګه چې ته مړ کېدو والی نو دغه رنګې د تمام انسانان چې دي نو دا به مړه کېږي. نو فرمایي افإن مت آیا پس ته مړ شي فهم الخالدون نو دوی به همیشه وي نو دوی هم همیشه نه دي. ولې ځکه چې کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس چې دی دا به د مرګ ذایقه چې ده نو دا به څکي. مرګ به دلته چې دی مرګ به مومي هر یو کس دله به مرګ راځي. الله فرمایي قل تو ورته ووایه ان الموت الذي تفرون منه دا مرګ هغه شی دی چې تاسو خو تښتې د دې نه فإنه ملاقیکم دا به ستاسو سره ملاقات کوي ستاسو سره به میلاویږي. نو هر یو نفس چې سای وي پکې نو هغې ته مرګ چې دی نو دا به راځي. که پیغمبره ته مړ شي نو ته به مړ کېږي. خو دا یاد ساته چې دا نور څومره انسانان دي چې څومره حیوانات دي چې په هغې کې ساه وي دا ټول حیوانات به مړه کېږي. ونبلوکم بالشر والخیر او موږ تاسو بالشر په سختۍ سره والخیر او په نرمۍ سره فراحت سره فتنه موږ امتحان هم تاسو موږ ازمېښت کوو تاسو. بالشر په سختۍ سره یعنې کله د باندې بیماري راولو کله د باندې لوږه راولو کله د باندې تنده راولو کله د باندې پلار کله مو ستاسو پلار وژنو کله مو مور وژنو نو کله خفګان کې وخت تېروئ خفګان د باندې راولو. والخیر کله د باندې خوشحالۍ راولو مال درکوو جایداد درکوو دولت درکوو. مال ورکوونکي ذات څوک دی دا الله دی. جایداد ورکوونکي ذات څوک دی دا الله دی. بچي ورکوونکي ذات څوک دی دا الله دی. خوشحالي راوستونکي ذات دا څوک دی دا الله دی. نو الله موږ او ستاسو امتحان اخلي په سختۍ سره او په راحت سره په دې دواړو سره الله جل شانه موږ او ستاسو امتحان اخلي. چېرې زما دا بنده دله زه راحت ورکوم دته په ده زه خوشحالي راولم چېرې زما دا بنده چې په ده ما خوشحالي راوسته خو زما دا بنده زما نافرمانی کوي او ګناه کوي. ما دا بنده په ده باندې ما خوشحالي راوسته دله ما مال ورکړو چې آیا دې پکې اوس زما حق ادا کوي او ګناه ادا کوي. دې په دې کې ما راضي کوي او ګناه راضي کوي. دغه رنګې د باندې ما سختي راوسته لوږه مې پرې راوسته
دیو جزع و قزع کوي او ګناه. ان الانسان خلق هلوع، انسان هلوع پیدا شوی. څه مطلب؟ کله چې دته اذا مسه الشر جزوعا، کله چې ورته تکلیف ورسي نو بیا جاړي چغې وایي یاره دی الله صرف زه لیدلی یم، دا تکلیف صرف په ما راولي، بل څوک ورته نه دی معلوم. واذا مسه الخیر منوعا، او کله چې ورته خیر ورسي نو بیا خلق باندې احسان جتلاوي. بهرحال الله را سخت راوستون کې او الله راحت راوستون کې دواړه دي دې لپاره چې زمونږ او ستاسو امتحان واخلي. والینا ترجعون، الله جل شانه فرمایي او د دې ټولو مونږ طرف ته واپسې ده، دا ټول چې دي نو دا به مونږ طرف ته واپس کېږي. واذا رآک الذین کفروا، او هغه وخت چې وویني تاله کافران یتخذونک الا هزوا، دی مسخرې کوي په تا پورې، ټوکې نیسي په تا پورې، تا پورې لوبې کوي، مسخرې کوي، ټوکې کوي. اهذا الذي یذکر آلهتکم، او دا هغه ذات دی، دا هغه سړی دی چې ستاسو معبودانو ته بد وایي، اشارې کوي پیغمبر علیه السلام ته، ټوکې کوي بسې. دا هغه سړی دی چې ستاسو د معبودان باطلو ته خدایانو ته د بد رد وایي، تذکرې کوي. وهم بذکر الرحمن، الله جل شانه فرمای او دا خلق دي چې د رحمان د ذکر نه هم کافرون، دوی انکار کوي، دوی د توحید نه انکار کوي، دوی شرک کوي، د الله سره شریک جوړوي او د الله جل شانه د یووالي نه دوی انکار کوي. نو دوی په خپله مسخرې کوي، ټوکې کوي.